جبه چې دا هغه اهمیت پیدا کیږي اله چې په هغه کې تعلیم وي، ماشومان ولولي ویلي کی، او بیا دا چې هغه د تجارت جبه شي، هغه باندې روزګار ملاويږي، هغه د اقتدار جبه وي. بدقسمتۍ سره پښتو د ټولو خبرونه بهر ساتل شوی دلته، یعنی اردو خده اردو یعنی اردو خه جبه ده، اردو د رابطې جبه ده، او په کار ده چې رابطې جبه وي او هغې ځای بل څوک نه شي نیولی، هغه اردو وي. مګر دا دی چې صوبې کې دننه دلته کې په کار پښتو وي، پنجاب په کار پنجابي وي، سند کې په کار سندي وي، لکه هندوستان کې دی، لکه نورو ملکونو کې دی چې دا کینیډا کې دی، کینیډا کې کیوبک صوبه کې خلک فرانسیسي وایي، فرانسیسي وایي، او هغه وایي چې هلته کې دکاندارانو ته وایي چې بورډونه په ټول فرانسیسي کې لیکي، انګریزي کې نه. کینیډا سرکاري ژبه انګریزي ده، مګر په هغې صوبه کې خلک فرنچ وایي که نه. نو دغسې وفاقي ملکونو کې داسې وي، پاکستان وفاق دی، آئین کې دا خبرې لیکلې دي مګر عمل کې نشته. یعنی اصل کې دا چې اوس ژبه خو دغه ځوان پښتو وایي او CSS کې پښتو پرېږدي، هغې دلته کې روزګار یا معیشت پښتو کې شته. نو اصل کې دا ده چې کله دلته د عوامي نیشنل ګوند حکومت و، زه هم د هغې پارټۍ کې ومه، صوبایي صدر ومه، نو موږ هغه وخت فیصله کړل ته 15 د دې صوبې ژبې چې وي هغه موږ مورنۍ ژبې د تعلیم ژبې جوړول غوښتې. یو قانون هم جوړ کړو، 15 ژبې: پښتو، هندکو، سرایکي، کوهستاني او چترالي یا کوار. نو دا قانون جوړ شو، نصاب کتابونه موږ چاپ کړو، خو چې هغه حکومت ختم شو هغه کار بند کړی شو او اوسه پورې هغه نشته. نو اصل کې چې څو پورې ژبه باندې روزګار نه ملاویږي، ژبه د ترقۍ ژبه شوې نه وي، نو ځوانانو چې وایي یعنې خوبونه پښتو کې ویني، مینې خبرې پښتو کې کوي، موسیقي هم د پښتو خوښېږي، اتڼ چې کوي د پښتو په موسیقۍ باندې اتڼ خلک کوي. مګر دا چې پښتو چې دا هغه د تعلیم ژبه نه ده، نو دا خو بیا د ځوانانو لاس کې نه ده، خو د ریاست لاس کې ده که نه. او ریاست بدقسمتۍ سره تاسو ګورئ 13 ترمیم کې نصاب چې دی دا د صوبو ته راغلی دی، آئین کې لیکلي دا به صوبې جوړوي، او زه ګورم چې څومره ځوانان پښتو کې لیکلو کوشش کوي او ویلو خو برحال ویلو خو هغې زده ده، ویلو خو زده کولو ضرورت ورته نشته، هغې وینه کې ده، مور په ګېډه کې زده کړې ده. خو دا خبره ما دا سره وکړو که نه چې وایي چې ورانه ده د خانه ده. اصل خبره چې دا اصل غلطي چې کوم ځای چې هغه نه وي سمه شوي که نه جي، نو نورې خبرې نشي سمېدی. نو ما خیال دی چې دا 21 فروری خو لمانځل کېږي، ځکه چې په دې ورځ باندې د ریاستي غلطۍ یاداشت خلکو ته ورکوي. نو پکار ده چې د ریاست هم ځان ته دا خبرې رایادې کړي او دې نه سبق زده کړي.